وبخي تسکین د دې قام ډیر منفرد او ډیر زیات ځانګړی تخلیقکارو ډیر لوی شاعر او تخلیقکارو د دې سره سره تسکین چې دی نو څومره چې ما د یو دوست په حیثیت د یو ملګري په حیثیت هغه سره کوم زه نږدې پاتې شوی یم نو په هغه کې چې کوم توحید و په هغه کې چې کوم معصومیت و او د خدای پاک نه چې کومه یره وه نو هغه د هغه د ذات کې داسې وه لکه څنګه چې د اردو یو شاعر وایي که نه وایي در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو دامن نه چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے نو د هغه دننه چې کومه مینه او محبت و ما کله کله زه سوچ کوم چې د تسکین مانیروال شاعري بنده لولي نو یو ځل داسې شو چې د آقا انعامدار صلی الله علیه و آله وسلم له یو سړی راغی او هغه ورته د دور جاهلیت د یو شاعر یو داسې شعر وایي چې هغې کې د مزدور د مزدورۍ د عظمت ذکر و نو وایي چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې کاش چې دا شاعر ژوندی وی او زه د سره ملاو شوی وی یعنې د ملاوېدو شوق د حضور صلی الله علیه وسلم هغه سره پیدا شه که چېرې حضور صلی الله علیه وسلم په روحاني توګه باندې ژوندی دی خو که چېرې هغه وی او د تسکین په شپونکي باندې لیکلی نظم یې اورېدلی وی د شپونکي چې کوم درد دی او کوم تکلیف دی او د دې سره سره د هغه چې کوم عظمت دی د کردار نو زما خیال دی چې دا خواهش په هغه دا ظاهر کړو چې زه تسکین مانیروال سره هم ملاو شم نو داسې خو ممکن نه ده خو تسکین مانیروال لاړو د حضور صلی الله علیه وسلم غېږ له نو موږ دا تمه لرو چې انشاءالله تسکین چې دی هغه یو داسې منفرد کردار و چې په زرګونو د هغه شاګردان دي هغه یې ټول هغه ته دعاګانې کوي د دې سره سره هغه د دې قام د یو ډېر ښه تخلیقکار د دې قام د ژبې د قام ډېر زیات په نره خدمت کړی دی بې غرضه خدمت یې کړی دی او مینه او محبت یې خور کړی دی د قاضي فضل الله صاحب په دې به زه دا خبرې راټولې کړم قاضي فضل الله صاحب د فقه تاریخ لیکلی دی هغې کې یو ځای کې لیکي چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ته چا ووی چې د سیند په غاړه باندې ځوانان ناست دي او هغه یې نشه کوي نو وی چې ته په دې باندې فتوا ورکړه نو وایي چې امام صاحب وی چې دا د هلاکو خان دور او ډېرې لوی فتنې راوچته شوې وی چې د توحید په ضد باندې څه عمل کوي نو وی چې نه وی چې انسانیت ته څه نقصان رسوي نو وی چې نه وی چې امن سره اوسي وی چې او وی چې د خپل نشي پرچار خو نه کوي چې خلکو کې خوراکي وي نه نو وی دا چې کوم برایانې دا کومې ګندګۍ په دې معاشره کې دي دا بنیتۍ دا ذلتونه دا خراب عملونه د هغې نه خو دا خلک زیات ښه دی چې کم از کم چاته نقصان نه رسوي کم از کم چا معاشرې ته څه نقصان نه رسوي نو تسکین یو داسې کردار و چې د مینې د محبت د ښایست او د ښکلا او د رومان نن هغه قافله مرام ته ورسېده موږ ټول دعا کوو چې خدای پاک دې د خپلې ژبې دا پتمن بچي په دې خاوره کې ما اوس یو ټلویزیون والا ته هم وی چې په دې قبر کې موږ مینه ښخه کړه په دې قبر کې موږ لایبرري ښخه کړه ځکه چې هغه د خپل کلاسیک نه د خپل د اردو ادب نه د پښتو ادب نه ډېر زیات خبر و په دې کې موږ لایبرري هم ښخه کړه په دې کې مینه محبت هم ښخه کړه په دې کې موږ پښتونولي هم ښخه کړه نو ټول به دعا کوو چې خدای پاک هغه وبخي او خدای پاک دې ټول انسانیت ته خیر کړي پښتنو ته دې خیر کړي او خدای پاک دې د ملک نه دغه بلا هم لرې کړي د کومې د وجې نه چې بلا زمونږ ډېر ښایسته ښایسته خلک مړه شو مرګ خو حق دی زمونږ په ایمان دی او خدای پاک دې د بچو له امن او سکون هم ورکړي او ډېر ژوند دې وله ورکړي چې ښه کردار ادا کړي لکه د تسکین خپلې ژبې ته خپل قام ته خیر ورسوي ډېره مهرباني اسلام